وایو چې لږ خلک راولو خو د کار خلک راولو صفا خلک راولو هغه خلک راولو چې په لمن چې داغ ني څوک چې په دې دغه کې په دې مسلو کې ککړ ني. بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان وروره تا همیشه د 400 نه د ډسټرکټ 400 نه تا د پښتون قوم او د علاقې د خلکو په هر طریقه سره مرسته کړې ده. په 400 کې امن کمیټي جوړه شوه. دې دپاره تاسو چې د کوم مشر تابع وکړه دا د ده نه ښه سړی نشته. دی په هر لحاظ سره جسټیفای کوي چې دا ډېر د صدر وي ځکه دی د دې نه بغیر هم هلې ځلې کوي عمدې معاشره کې د امن دپاره په روغو کې په سولو کې او یو اکټیویسټ ورکر دی د قوم او د تنګي اوسېدونکی دی. خو د نه سړی موږ دا تمه کولی شو چې دی به په امن جرګو کې او په امن راوستو کې د ټولو نه زیات لاس ورکړي کوشش به وکړي او خپله مړانه به ثابت کړي. زه د سره دی لګیا دی ما هم څه عهده راکول غواړي لا اناونس کړې نه ده نو زه که ماته څه میلو شو او ما د وخت مطابق هغه قبول کړه نو انشاءالله زه به هم د ده یو ملاتړ یم. د ده په صدف مشرۍ کې به موږ هم دغه هلې ځلې کوو. زه آلریډي په بعضې تنظیمونو کې انوالو یم هم په دې سلسله کې سار کینو ماښامه پورې دا روغې او دا سولې راولو. زه امید لرم چې دا ډېر ښه کار وشو چې 400 کې د امن کمیټۍ جوړه شوه او هغه انګریزۍ کې وایي چې رایټ مین فار دی رایټ جاب. دې دپاره یې داسې کس وکته چې هغه هم د دې دپاره موضوع دی. زما دغه څو خبرې وې ماته ګورې دا ما د علب خان په فرمایش باندې او په وینا باندې تاسو ته خپلې خبرې ریکارډ کړې. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. وحدت خان امن جرګې خیبر پښتونخوا ضلعي صدر په حیثیت سره الحمدلله نن مونږ ډېر وخت نه لګیو. زموږ مشر چې کوم دی بنارس خان راهي صاحب چې کوم سیاسي او ګوند سره ان پي سره تعلق هم ساتي د دې نه علاوه د 400 ډي ار سي ممبر هم دی نور هم د هلې ځلې د سوشل چانه پټي نه دي داسې نور مرګرو سره زموږ خبرې اترې دغه شوي خو د سره زموږ انشاءالله نن فاینل میټینګ و زما او د علب خان. نو زه د خپل ضلع صدر حیثیت باندې منیجر صاحب چې کوم دی زموږ مشر دی د هغه د ضلع نایب صدر اناونسمنټ کوم چې دا به زموږ د امن جرګې خیبر پښتونخوا نایب صدر وي د نن نه او انشاءالله موږ دا دنه امید لرو چې زموږ کوم د امن جرګې خیبر پښتونخوا مشر دی بانی دی سید کمال شاه باچا د هغه چې کوم ویژن دی او زموږ د امن جرګې خیبر پښتونخوا ملګرو چې کوم ویژن دی په هغه ویژن باندې موږ سره پوره ولاړ او کار به راسره کوي او دې معاشرې چې کوم برایانې دي که هغه منشیات دي آیس فروش دي سود دی نور ذاتي کارونه چې کوم دي په معاشره کې کوم ځای کې ظلم کیږي هغه خلاف به موږ ودرېږو په هغې په اواز کې به موږ سره بنارس صاحب چې کوم دی دا پوره ولاړ او زموږ ملاتړ به کوي. نو انشاءالله دغه امید لرم چې دا فیصله به منیجر صاحب دپاره زموږ دپاره امن جرګې خیبر پښتونخوا دپاره یو ښه فیصله ثابتېږي. سر صاحب دغه پوښتنه به کوم چې امن جرګه کې کوم قسم کسان تاسو ته هغې تعین کوئ راولئ ځکه چې دې کې داسې کمزورې زړه والا سړی نشي څارېدی او بل دا ده چې اکټیویټي لږه کمه وه داسې دا یو خو دا خبره زه کومه چونکې ما ته روغدې تقریبا 15-20 دن داسې تقریبا وشوې یو خو څه ذاتي مصروفیات مې بل داسې ده چې زموږ چې 400 کې مونږ دا ویو اکثر زه دا ما بیګام ویلي دي زموږ چې کوم صوبایي جنرال سیکرټري هغه سره زما خبرې شوې وې چې مونږ وایو چې لږ خلک راولو خو د کار خلک راولو صفا خلک راولو هغه خلک راولو چې په لمن چې داغ ني څوک چې په دې دغه کې په دې مسلو کې ککړ ني او بل دا باچا صاحب خبره چې موږ سره داسې خلک چلیږي چې هغه د یره والي ترخې والي یریږي خبره ډاډه نشي کولی نو انشاءالله ډېر ژر به زموږ ټیم چې کوم دی تنظیم سازي دا مکمل شي او ډېر ژر به میدان ته موږ وځو باقاعده سټرایکونه وکړو باقاعده د خلاف اواز وچتو نور کله مو اوچت کړی بیا به هم چتو د امن جرګې سوري لاندې نو په دغه باندې زموږ کار شروع دی دا نه چې موږ هسې ناستو او موږ هغه خلک ګورو چې کوم زموږ په ویژن باندې او زموږ په دغه باندې پوره